د ایشیا د ټول نه لوی بازار یعنی د بټخیله په بازار کې د ټریفک جام مسلې سنگین شکل اختیار کړی دی ولې څو کاله وړاندې حکومت د ټریفک جام مسلې حل کولو په غرض د بایپاس روډ جوړولو اعلان خو کړی خو عملي کار په نظر نه راځي. تفصیل ګورو د عمران سریاب په دې رپورټ کې. د بټخیلی بازار کوم ته چې د ایشیا د ټولو نه د لوی بازار حیثیت ترلاسه دی خو ولې په ټول بازار کې ځای په ځای غیر قانوني کار پارکینګ جوړ شوي دي چې له کبله یې نه صرف ټرانسپورټرانو ته بلکې د سیمې خلکو او تاجرانو ته یو شمېر مشکلات رامخې ته شوي دي. د ضلعي انتظامیې لخوا د بندیز باوجود بازار کې خلک خپل ګاډي پارکوي کوم چې د لوی ټریفک جام سبب جوړیږي. بل اړخ ته څو کاله وړاندې د ټریفک جام د سنګینی مسلې حل کولو په غرض د بایپاس روډ جوړولو اعلان شوی و خو لا تر دې دمه ځایي خلک دغه اعلان ته د عملي جامې اخستو په تمه دي. دا 15 کیلومتره لار چې دا کله کلی چې 15 غنټې دا بلاکی او پای کې اصل مسله دا چې اکثر په امبولانس کې به مریض پروت وي او په دې بازار کې بیا دومره گنجائش نه چې هغه امبولانس ته لار ورکړي. کار پارکینګ صحیح تنظیم نشته دی باوجود د دې چې د 144 هم د جیاره کار گاډي بچره غلط ځکه نه پارک کیږي بیا هم دغه باوجود چې دلته بېځایه چې د ګاډي ځای په ځای پارک کیږي. د بټخیل لپاره بایپاس ډېر غټ ضرورت دی په مستقبل کې چې کم دی نو په دې باندې ډېر غټ ټریفک دی. تاسو لیدی شئ دا ټریفک ټول چې کم دی نو د بټخیل د بازار دغه سر نه که تاسو را روان شئ نو په 2 غنټو کې تاسو د بټخیل بازار نه نشئ وتی. د سیمې خلکو غوښتنه کړې ده چې بټخیلی بازار کې دی په هر قسمه غیر قانوني کار پارکینګ بندیز ولګولی شي او د ولس د اسانۍ لپاره دی د بایپاس په جوړولو عملی کار پیل کړی شي چې خلکو ته راپیښې ستونزې کمې شي. عمران سریاب خیبر نیوز بټخیلا مالکن.